بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. پرون په مومندو کې یو جرګه شوې وه د مومندو د مشرانو، او په هغې کې د عزم استحکام پاکستان اپریشن حوالې سره د خلکو نه رایې اخیستې شوې چې کوم زموږ مشران دي. دوه قسمه خبرې رارسي. یوه خبره دا وه چې هغه د مشرانو د طرف نه ده، چې مشران دا وایي چې موږ ورته صرف دا وویل چې د فاټا یا د قبایلو چې څه حال وو هغه به زموږ هم حال وو، چې انتهایي کمزورې خبره ده چې د قبایلو څه حال وو هغه به زموږ هم حال. د هغې نه بعد پسې بیا ماښام ډي سي مومند چې کوم دی د هغه اعلامیه جاري شوله، او هغې کې هغه کلیر کټ دا خبره وکړله چې په دې کې به نه نقل مکاني کېږي، نه به پکې بمباري کېږي، او په دې کې به صرف شرپسند چې کوم دي هغه به پکې ټارګټ کېږي او هغوی بېخبني به موږ کوو. نو شرپسند ته خو هر وخت د سټیټ د طرف نه د ریاست د طرف نه اجازه دی چې ته د هغې بېخبني وکړه. هغه داسې نه ده چې ګونې عزم استحکام اپریشن ته یو شروع وکړه. خو زمونږ د دې دواړو خبرو باندې زه لږ ډسکشن کول غواړم. پهله دا چې مشره تا نه زمونږ ډېر زیات توقعات دي، تا نه د خپلو لمسو، د خپلو بچو، د خپلو کړوسو ډېر زیات انتهایي توقعات دي. اته یو مضبوط انسان ګڼي، هغه تا د کور د علاقې او د وطن یو مضبوط انسان ګڼي چې هغه به یو مضبوطه فیصله کوي. پرون چې کومه فیصله تاسو وکړله په جرګه کې هغه انتهایي کمزورې ده، هغه انتهایي لکه مطلب دومره کمزورې ده چې تا د نورو خلکو په تله کې ځان ورواچو. ستا په ضلع کې مطلب دا دی چې مشر خپل حیثیت ونه ښودو چې زه مشر یم او زما یوه خبره ده او په هغه خبره باندې به عمل کېږي. دا خبره مو وکړله چې د قبایلو د نورو قبایلو څه حال وو هغه به زما مې، که نور قبایل وجل خیر دی ما دې مړ کړي، که نور قبایل لوټ کول خیر دی ما دې مړ کړي، که د نور قبایل نه کورونه ورانول خیر دی د موږ نه دې وران کړي، که نور قبایل میسنګ پرسنز کې راوستل خیر دی موږ نه دې په میسنګ پرسنز کې راولو، که نور قبایلو نوجوانان یې وژل خیر دی زموږ نوجوانان دې مړه کړي، که د نورو قبایلو بازارونه یې ورانول خیر دی زموږ دې وران کړي. دا انتهایي کمزورې خبره ده. دا در څخه قطعاً دا موږ نه منو دا چې تاسو کومه خبره کړې ده، او نه ډي سي ته دا اختیار شته دی چې سیاسي پارټۍ دې څه پر راغلي دي، ستا څه کار دی چې ته د داسې کسان خبره راخلي او داسې یو شکل پیش کړی د دې ضلعې چې ګونې عمده دي او دا سټیک هولډر هغه دي چا چې 42,000 او 20,000 او 30,000 او 33,000 روټ اخیستې ده، هغوی نه تپوس وکړه. خلک هغوی پسې روان دي نن سبا. دویم نمبر خبره ده چې پرون بیا کومه اعلامیه شوې ده او ډي سي هغې کې دا وایي چې دې کې باندې نقل مکاني نه کېږي، کورونه به تاسو وځئ نه. دویم نمبر خبره دا ده چې بمباري به پکې نه کېږي، نورې پکې څه نه دي ویلي. نو خبره دې کې یوه را پیدا کېږي، دا تپوس به مونږ ترې کړی وی چې دې کې به میسنګ پرسنز راځي که نه به راشي، په دې کې به بتۍ اخیستل شي او که نه شي به اخیستل، په دې کې به اف آی آر کټ کېږي او که نه به کټ کېږي. تاسو کس بوځئ د شرپسندۍ په نامه باندې د اف آی آر نه کټوئ، د میسنګ او د هغه بچي، د هغه ښځه او د هغه مور او د هغه پلار او د هغه ټول کور چې کومه دی هغه به در په در خاورې په سر باندې ګرځي. اته نه کال لس کاله یو کس چې کومه دی هغه ورک دی، د هغې تپوس به څوک کوي؟ دې مشرانو ورته دا نه ویلې چې دې کې به دا میسنګ پرسن ځي که نه به وي؟ دا تپوس یې نه کوو. شرپسند څه ته وایي؟ لکه دوی په کتاب کې په ما باندې د شرپسندۍ، د اشتعال انګیزۍ او د دهشتګردۍ پرچه کټ شوې ده. 4 داسې دفعې را باندې لګولې چې هغې کې سزای موت دی. زه ورته هم دهشتګرد ښکارم. د دوی دا کرایټیریا ده. هر هغه سړی چې په ګورنمنټ یا په حکومت باندې تنقید کوي دا شرپسند دی. دوی په کتاب کې هر هغه سړی چې په فوج باندې تنقید کوي دا شرپسند دی، هر هغه سړی چې په پولیس باندې تنقید کوي دا شرپسند دی، او د هغه دپاره د سزای موت دفعې دي. قطعاً یې درته نه منو. لہذا دوی چې دا کومه لوبه شروع کړې او دا کومه ډرامه شروع کړې ده د مراعاتو دپاره، کېدی شي 1,000 2,000 10,000 روپۍ له ورکړي د لونګۍ دپاره، په هغې باندې موږ د خپلو بچو فیوچر، د هغوی مستقبل او د علاقې امن و امان هغه خرابول نه غواړو. موږ ورته دا وایو که اپریشن شرپسند دې ونیول شي، اف آی آر دې پرې کټ کړی شي، عدالت کې دې کنویکټډ شي، سزای موت دې له ورکړی شي. دا سمپل خبره ده. داسې کس سوچوتول چې د بازار نه راریسه ورکوی د دې قطعاً اجازت نه ورکوو، که هغه سی ټي ډي ده او که هغه ایم آی ده او که هغه ایسای ده که هغه اف آی او ده. اوچتول نور نشته. راځه
استچورا ولا چې کم کس باندې ستا شکی په ما د شکی ما پورته که په ما فایار کټ که ما پورته که ما عدالت ته بوزه په ما باندې ثابت کړي چې دا شر پسند دی دا دهشتګرد دی دا اشتهار انګیز دی دا د عراقي امن خرابوي بالکل ما د عدالت کنویکټډ کی زه ورته تیار یم ما د عدالت پانسی کی زه ورته تیار یم خدا نشته دی چې تا خپل قانون جوړ کړی سړی الټا راځوان کا او بس به ټکاوه واره پورې چې څه پې مني هغه پې منه د دې اجازت نور نشته وروره دې دپاره به دوی خپله جرګه وکړه انشاءالله تعالی زر تر زره موږ خپله یوه جرګه کوو عوامي جرګه به کوو انشاءالله تعالی د هغې زر نه زر به موږ کال ورکوو او عوام به راغونډوو یوه خبره درته وکړم چې د ښځو په شان ته به هم په کورونو کې نه کینو بلکې موږ نه ښځې به ځکه تکړی چې ښځې هم د خپل حق دپاره روزي ما سوچ کوم موږ نه اجلاګان هم تکړه دي ځکه چې په لاهور کې په سرګودا کې اجلاګانو پولیس والا د خپل حق دپاره داسې وټکول بدریو تاڼو کې داسې وټکول چې اوس له نږدې هم نه راځي نو دغه ټکول اخري کې پاتې دي انشاءالله تعالی د خپل حق دپاره به موږ ښه کلک ودرېږو کم از کم د اجلاګانو د لاندې سب کې به ځان نه ودرو چې موږ د اجلاګانو نه لاندې سب کې ودرېږو نو هغه صفونو کې به نه ودرېږو انشاءالله رد عمل به راځي او ډېر زر به راځي قومي پاسون به کوو قومي جرګه به کوو قومي فیصله به کوو دا چې کوم ملکانان د دغه کعبې چې کوم په غرانۍ کې دوی کومه کعبه جوړ کړې ده دغه نه طواف کوي او دوی په موږ باندې خپلې فیصلې مسلط کوي او په ابجدو کې خبرې کوي دا د ابجدو والا خبرې چې کوم دی په دې باندې به موږ زر تر زر رد عمل ورکوو او عوامي رد عمل به ورکوو داسې رد عمل به ورکوو چې ټوله ځلې وګوري چې عوام کوم طرف ته دي او هغوی فیصله څه ده ډېره مننه ډېره